نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق الله العظيم. دا سورة الاعراف تے نہم سپارہ دا دویشتما رکو شروع کی گی. اللہ سبحانہ وتعالی پدی آیاتونو کی او پدی رکو کی یو دو قسم واقعی بیان کری دی. یو واقعا چکم دا اغا د بنی اسرائیلو د یو عالم واقع ده ابرستو راځي. اوس دلته الله سبحانه وتعالی هغه وعده مونږ او تاسو ټولو ته یادوي، ټولو ته دا خبره یادوي چې الله سبحانه وتعالی په عالم ارواح کې د ټولو روحونو نه د ټولو انسانانو نه وعده اخیستې وه. هغه وعده چې تقریبا علماء کرام بار بار مونږ ته د هغې ذکر فرمایلی هم دی چې الله سبحانه وتعالی د ټولو نه دا وعده اخیستې وه چې ستاسو زه رب یم که نه یم. ټولو وی بلکل تاسو یې زمونږ رب. نو د هغې ذکر الله سبحانه وتعالی فرمایي اوس دی کې وإذ أخذ او یاد کوي هغه وخت چې کله مونږ واغېسته یعنی ربک رب ستا واغشتا من بنی آدم دا اولاد دا آدم علیہ السلام من ظهورهم دا اغه پا بلک نه چې کوم دینو پیدایش اوسو داغی ذریتهم داغی دا بچو و اشهد او گوی جوړ کو علی انفسهم پخپلو ځانونو باندې الستو بربکم اواده سوا اغداوا چې آیا زه ستاسو رب نه یم، یعنی دا تپوس ته وکړو. قالو نو دې ټول ورته بلا بالکل تاسو زمونږ رب یې. شهدنا او مونږ دا گواهی کوو ان تقولوا یوم القیامه او دا چې مونږ په ورځ د قیامت انا كنا عن هذا غافلين، یعنی په ورځ د قیامت بیا داسې به نشو ویلې چې مونږه د دې وعدې نه غافل یو، منکریږو به ته نه. دلته الله سبحانه وتعالی یعنی د هغې وعدې ذکر کوي. اوس په احادیثو کې دا د دې تفصیل راغلی دی چې دا څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا وعده اخیستې شوې وه د دې مخلوق نه. ولې چې دوی خو لا پیدا نو یو حدیث کې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه روایت کېږي. مفهوم داسې دی چې الله سبحانه وتعالی د خپل شان مناسب د آدم علیه السلام په شان باندې په شا باندې لاس راخو او د دې ملا نه هر هغه انسان چې پیدا کیونکی دی په دې دنیا کې تر قیامت پورې پیدا کیدونکی دی ټول پیدا شو او دا د نرو میګو په شکل کې پیدا شو.
او بیا الله سبحانه وتعالی ته دا وعده واغشته او بیا د الله په حکم باندې دی بیا چې په لاس راخوا بیا غیب شو ټول دا غملا کې غیب شو یعنی دا سرګل شو او الله سبحانه وتعالی ته تپوسو کو نو هغه ټول گواهی ورکا چې بالکل ته زمونږ رب او بیا دا گواهی چې ورکا الله ته په خو وعده یو قسم وعده ته وایي چې تپوسو ته کو هغه ورته چې بالکل تاسو زمونږ رب یې نو الله پاک به حجت په انسان باندې دا قائم کو چې زستا سوره به اوس ولی چې کله انسانان دل تراغلو مختلف شو یا الله سره شریک جوړ کو یا څوک دهریان شو ان الله بالکل نه مني مفسرین او حضرات لیکلي دي چې اصل خبره دار چې کله انسان دنیا تراغه نو دلته نفس او خواهشات د سره شو نو دا هر انسان په دې باندې خپې دي چې را ټول کائنات الله پیدا کړ تاسو د هندونم تاسو کوي به وي خدای پیدا کړی بګوان ایو ورته وي الله تعالی وي دا الله پیدا کړی دي موږ ورته الله سبحانه وتعالى وایو نو کانګریزان دی هغه یم دا مني که يهوديان دي هغه یم دا مني اکثریت خلق مني دهریان نه مني الله لرا لیکن بیا یو طاقت داسې مني چې دا هغه اشاره الله طرف ته کیږي چې وی ضرور لکه په دې باندې خو سوچ ارس انسانو کی چې یو کوټه د ګلکار مزدور نه د میټیریل نه بغیر نشي جوړې دي یعنی مثال تاسو چرته یو ځنګل کې روان یې او التم یو کوټه ولیدا پخه د خخت جوړه شوی یا کچم ولیدا د خاورونه جوړه شوی نو تاسو په ځکه به ضرور څه خبره تیر شي چې دلته څوک انسان اوسېدل دی چې هغه دا ګوره څنګه دیوالونه والی دي بیا په چته چولې دي بیا مطلب دا چې وری پکې خېده او سه نه جوړ کړی دی یا تشه کوټه جوړه کړی دا خو مطلب دا چې سم کوټه جوړه کړی دا او چته په چولې دی نو ګوک د نن زماني مطابق هغه یعنی هغه شانت سہولیت افتنی نه پکې وری نه پکې کېدکی وي خو لیکن مونږ ته د هغې نه پته لګي چې دلته کې څوک راغلي دي پاتې شوی دی اوسېدلی دی بیا دلته نتلی دی چې هغه وخت بیا څوک نه نو هر دا څوک دا نه وایي چې دا په خپله جوړه شوې ده دا کوټه څوک ویلی شي چې دا په خپله جوړه شوې ده نو دا دومره اسمانونه دا دومره ځمکې دا دومره غرونه دا دومره سمندرونه دا ورځ او شپه راتلل دا میوې دانې پیدا کېدل او دا موسمونه بدلیدل را بدلیدل یخني ګرمي خزان بهار راتلل دا ټول په خپله څنګه راځي ضرور د دې څوک پیدا کوونکی او چلوونکی شته د دې نه د الله سبحانه وتعالی د ذات پته لګي نو په دې لحاظ سره هر انسان ته دا پته ده چې مونږ الله پیدا کړي ولې چې د الله نه بغیر خو څوک داسې شته نه چې هغې څوک څه شی جوړ کړي یو انسان جوړ کړي یو حیوان جوړ کړي چې هغه کې سام واچوي بیا خوراک هم کوي تاله پیم درکوي ګوره کمپیوټرایز څیزونه خو دوی جوړ کړه ساینسدانانو ټیک ده چې هغه ښکار کوي د دې ځای نه دا شی اوچت کړي هغلته یې کېدي دغه ځای نه شی اوچت کړي دغلته یې کېدي دومره لږ ډېر هغه کې دا نن هغه صفت هم واچول چې سماعت دې ستا خبره واوري چې ته ورته دا ووایې چې دا هغلته کېده دا هغلته کېده نو هغې ته به فیډ کړي نو هغه به بیا هغه شانتې هغه کار کوي خو لیکن یو ځناور به هغې داسې جوړ نه کړو چې یعنې مطلب یو غوا جوړه کړي او چې په هغې کې د دې مخې ګیا ورچوي ولته ترې پی وځي شاوده ترې وځي داسې ځناور چا تر اوسه پورې جوړ کړي ساینسدانانو نه یې کړی او غوا میخه الله سبحانه وتعالی چې له ګډه بیزه دا جوړ کړي دي او د هغې نه چې کوم دی نو هماغه واښه او دغه خوري او هغې نه چې کوم دی نو پی شاوده جوړېږي دغه شانتې انسان روټۍ وغیره چې کوم څیزونه خوري د هغې نه بیا د ماشوم دپاره پی چې کوم دی الله سبحانه وتعالی د مور په سینو کې راولي
او نور چې قسمه قسم زمونږ د وینې او دغه ضرورتونه دي هغه ټول د دغې نه پوره کېږي. نو هغې کې ظاهر کې په غنم په دانه کې مونږ ته دا شی ښکاري نه ښکاري که نه، لیکن همدغه غنم روټۍ او اوبه چې مونږ وڅکو نو د هغې نه الله سبحانه وتعالی وینه هم جوړه کړي، د هغې نه یعنې فضله هم جوړه شي او د هغې نه یعنی هر یو شی چې انسان ته پیدا کېږي هغه ماده هم ته جوړه شي مني. نو الله سبحانه وتعالی چې کوم دی نو د دې ټول عرص خالق او مالک ته د هغې وعدې طرف ته نور روایتونه هم ډېر زیات دي په دې کې، خو ما تاسو ته بس صرف یو روایت بیان کو چې بس دا د پوهېدو دپاره کافي دی. باقي نور الله سبحانه وتعالی قادر مطلق ذات دی چې دی کوم ځای کې دا کار کړی و دی بیان کړی نه دی. بس الله پاک د وعدې ذکر کړی زمونږ په دې باندې ایمان دی چې الله سبحانه وتعالی ټول په یو ځای پیدا کولی هم شي، د هغې نه بیا دغه هم واغېسته وعده هم واغېسته او بیا چې کوم دی فنا هم کړ او اوس به تدریج چې چا په کومه زمانه کې الله سبحانه وتعالی زندګي لیکلې ده نو هغې کې پیدا کېږي او دنیا ته راځي او خپل وخت مقرره چې کوم د الله په کتابونو کې مقرر شوی دی هغه تیری او د هغې نه پس بیا ځي عالم برزخ ته، د عالم برزخ د پس په بیا د دوی نه تپوس کېږي. دلته کې الله پاک د دې دپاره دا وفرمایله ان تقولو چې تاسو دا ونه وایئ چې تاسو بیا دا ګواهي په خپله ورکوئ چې الله موږ نه دا ګواهي اخیستې وه، ان تقولو او چې بیا دا ونه وایي یوم القیامه په ورځ د قیامت باندې انا کنا عن هذا غافلین چې موږ خو د دې خبرې نه خبر نه چې الله ته زموږ خالق یې. نو دا څوک هم نشي ویلی چې د الله د ذات نه انکار وکړي. اوس الله سبحانه وتعالی فرمایي او تقولو یا تاسو دا ووایئ انما اشرک آباؤنا چې بېشکه دا شرک خو کړو زمونږ پلارانو نیکیانو من قبل زمونږ نه مخکې دا خو هغوی شروع کړو دا رسم وکنا ذریة او مونږ خو د هغوی اولاد کې راځو من بعدهم چې د هغوی نه پس راغو افتهلکنا آیا تاسو ای الله مونږه هلاکوئ بما فعل المبتلون پا گناهونو یا پا کارونو هغه خلکو چې کوم ګمراه وو دی نه چې کله تپوس وشي چې تاسو ولې هلکه دا بت پرستي کولو لا شرک مو کولو بیا به خدای پاک د کافرانو نه دا تپوس وکړي ای به ورته وایي چې یاره مونږ خو ای الله ته منلې مثلا هندو به ورته وایي چې مونږ خو بګوان منلو ای خدایه مونږ خو ته منلې چې تا دا ټول هر څه پیدا کړي وي. سیکان به مو وایي چې الله مونږ منلو، عیسایان به مو وایي. نو بیا به الله پاک ورته وایي چې ښه تاسو دا شرک ما سره ولې کولو، ما سره مو بل خدای بیا ولې جوړ کړی و، چا بت جوړ کړی و، چا فرشته بت د فرشتې بت جوړ کړی و، چا د پیغمبر او د صالح بنده بت جوړ کړی و، هغې ته زما سره ما سره مو هغه برابر کړي و، هغې نه مو مثالونه کوله. دا کارونه ما ستاسو کولو که د هغوی کول، نو تاسو دا کارونه ولې کول؟ نو دلته کې به دی بیا څه جواب ورکړي؟ وی یا چې دا مو نه وایئ چې انما اشرک آباؤنا دا خو زموږ پلار نیکه دا کارونه کول. نو ټیک ده چې ای کول خو تاسو له خو هم الله پاک عقل درکړی دی که نه، تاسو دا خپل عقل استعمال کوئ، بس داسې بېتوکه به مندر ته او دغه ګرجې ته روان یئ. تاسو خپل دماغ استعمال کوئ چې الله سبحانه وتعالی کتاب چې به کوم درلېږلی هغه په صحیح معنو کې ووایئ. فرمایي که چې ډېر ای پکې څومره تبدیلیانې کړي دي په دې کتابونو کې یهودیانو او نصارو، لیکن تاسو بیا مغه راولئ د الله وحده لا شریک هغه وحدانیت په پایې کې بیان شوي وي، خو چې صحیح په تدبر سره یو سړی وګوري. د هندوانو په کتاب کې د الله سره شرک نشته، بت پرستی پکې نشته، ډېر کتابونه دی. خو لکه مطلب دا دی چې یعنی د شرک دعوت یو پیغمبر یو صالح بنده هم نه دی ورکړی. که څوک صالح بنده یو پیغمبر اتباع کوونکی راغلی دی هغه هم دا دعوت چاله نه دی ورکړی چې تاسو الله سره شریکان جوړ کړئ. دلته کې چې کله دی په مورو په پلارانو نیکیانو باندې کله دا الزام ولګوي نو دی به هلته بیا خپل دغه نه منکرېږي، نو الله به ورته وایي چې تاسو ولې په خپله عقل نه لرلو،
تاسو له ما عقل فکر درکړو په دنیا کې مسنګ عقل فکر کولو لکه کپلار مو په یو کاروباري نقصان کولو نو تاسو هغه کاروبار مو یا پریخو یا مو بدل کو پای کې خو مخه عقل فکر چلی دو یا غي یو غلط کار کولو نو هغه خو مطلب دی چې تاسو دنیاوی لحاظ سره خو دې پریخو لیکن د دین لحاظ سره دې فکر نه کولو چې دا الله منی کړی دي کتاب دې کتلې وی دی له وخت ور کولو د دې د پاره او بیا الله پاک په دې باندې دا حجت قائم کی وکذالک نفصل الآیات ویم دغه رنګ موږ په تفصیل سره او په واضح طریقې سره بیانو اگر نشانیانی ولعلهم يرجعون خپل آیاتونو لرا د قرآن پاک په ذریعہ سره یا د نورو کتابونو په ذریعہ سره هر امت ته ولعلهم يرجعون او د دې لپاره چې دوی واپس شي دغه خراب دین نه چې دا قرآن دې راواغشتو او دا دې په صحیح معنی کې وي او صحیح مولانا نه وي کنه ابه وای تا ته یو ځای غلط خی خو چې کله ته په فیش ته وای الکه ته خو دې ماوس په بل طرف بوزي دې خو ماته دې را معنی غلطه کوي په عربی چې لګ دې رم پیښ وي او معنی مو وي او ځان مو په فیکو نو بیا هغه ته یو گمراه کون خبره کوي ته نه چې الله په ګور دا فرمایلی دا خبره پکې نشي کېده دا تا پکې رضا نه دا کی څوکا په قران کې دا ویلي چې چا ترجمان صرف وي کنه د قران شریف صحیح ترجمه وي دا تفسیر پرې دا نو هغه په دې پیښ چې الله سره هیڅ شریک نشتا او پیغمبر علی السلام د الله رسول دی او قیامت په ورځ ضرور راځي او فرشتي د الله مخلوق دي جنات د الله مخلوق دي خلق سره احسان کوا زکات ور کوا منس کوا سود بکوا جواری بکوا چاله دوکه مو ور کوا دا ټول خبرې په قران کې واضح واضح حدیث کې په دې کې ترجمه د تشریح ضرورت نشته بس صرف ترجمه نم دا پته تاته لګي ته په دې باندې عمل وکړه ته جنت تلاړ شي نور او گہرائی کې زما بس الله پاک وی چې منس کوا روزه ني څنګه ټول ذکر دی حج کوا مال د سری زکات ور کوا دا دلته الله سبحانه وتعالى مخکې فرمایي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اوس بلی باقي ما تاسو ته مختصرا ذکر کړ چې په بني اسرائیل کې یو عالم هغه چې کله بني اسرائیل په دغه ځای کې ډېر موده پاتې شو په وادي تیح کې تاسو توجه ده وادي تیح کې چې کله دوی پاتې شو نو دوی خو بیا ډېره موده دغه تکیو نو بیا وی چې یاره موږ له ساک پکار دی او موږ له دالونه پکار دی او پیاس پکار دی او مسور پکار دی او دا مثال خبره دوی مخکې خوړه نه په مصر کې خو سبزیان یې کنه دوی د هغې نه راپورې شو ځنګل ته راغله نو ځنګل کې خو هغه څیزونه نه وو کنه خو تیح وادي تیح وکنه دوی هغه سمندر کې هغې خو الله غرق او دوی په سمندر راپورې شو 12 لارې ورته جوړې شوې د الله په حکم سره راپورې شو بیا هلته کې وریځې په خدای پاک چت کو او دوی دپاره چې کوم دی من و سلوا خدای پاک راولېږله تیار خوراک ځکه چې هلته خوراک هم کرونده نه وه بیا اوبې وله د کاڼي نه راوویستې کتاب یې وله راولېږلو نو دوی چې سموده تېره کړه نو یاره زمونږ د خولې ذایقې خرابې شوې اوس مونږ له سبزیانې پکار دي ترسکون خوراکونه پکار دي نو بیا الله ورته وفرمایل چې تاسو لاړ شئ د شام علاقه باندې حمله وکړئ او دا ستاسو د پلار نیکه وطن دی واپس یې واخلئ جهاد وکړئ بس ستاسو ملک دی بس لاړ به شئ دی اول دغه کولو نو دوی 2 کسان ولېږل کسان یې ولېږل په روایاتو کې راځي مختلف کسان یې ولېږل چې کله هلته کې ولېږل نو بس هغه هلته ډېر لوړ کدونو والا اوچت دنګ کدونو والا چې کوم دی خلک اوسېده عمالقه ای چې هلته کې اوسېده نو هغوی څه چلو کو چې هلته د پاچاهت دی قایم شوی و ای ته پته ولګېده مخبران ورته ووایي چې یاره دوی ته د جهاد حکم شوی دی په موږ باندې حمله کوي نو بس چې ای ته پته ولګېده نو هغوی داسې کار وکړو چې هم په بني اسرائیلو کې یو عالم و
هغه عالم چې کوم دی نو هغه ته اسم اعظم الله پاک یاد کړو او هغه چې کومه دعا وغوښته تقوا او دغه سره نو بس الله به هغه قبولوله چې به خدای پاک قبولوله نو دی چې کله د حمله اراده وکړه موسی علیه السلام او دغه آیت مخبرانو نو هغه راغله او ورته وی چې نه دغه سړی لا عالم لا او ورته وی چې دغه نوم زمانه شو باعوره نوم باعوره کړه نو هغه چې کوم دی نو چې هغه راغلو نو ورته چې یاره داسې کار دی ته زمونږ لپاره سوال وکړه چې مونږ له کامیابي میلو شي او د موسی علیه السلام ته ناکامي میلو شي خو زمونږ نه وطن اخلي او مونږ ته پته لګېدل چې هغه خو فرعون په دریاب کې غرق کړی دی د هغه په وجه باندې نو لحاظه تا خو یا ډېر دغه دی او هسې نه مونږ باندې م راشي او مونږ هم ټول دغه هغه ورته چې داسې کار دی چې دا خدای نبی دی او دا هغه خلاف ځکه بد دعا وکړم اول خو خدای شي چې قبوله دې کړي او بیا چې کوم دی نو داسې کار چې دا خدای نبی دی او زه په عذاب کې مبتلا نه شم هغه ورته چې زه به استخاره وکړم او به خدای ته به وجاړم او دغه به وکړم چې ما لپاره دا کار ښه دی که ښه نه دی ده چې استخاره وکړ نو دی ویرولی شو چې ګوره لکه داسې کار ونه کړي که تباه او هلاک به شي په خوب کې دی ویرولی شو چې کله دې دغه تکې پروت نو ای بیا بل چال دا وچلولو چې د ښځه وه او دی نو دی دله ډېرې غټې غټې ډالۍ راوړي سره او سپینو لال جواهرات او داسې د خوراک څیزونه او ډېر نو بس دې ته خو به سر سره بیا د پاتې دی چې دغه ډالۍ ور وروړي ده ته هغه ډالۍ واخېستې کور ته چې یوړې بس کور یې ښځه ډوله خوشحاله شو ګوره دومره مال او دولت خدای راوستو ګوره دا دومره هارونه او دومره ښکلي ښکلي کالي او دومره د خوراک څیزونه مونږ چېرته دا دومره څیزونه لیدلي وو نو بیا ورته یې یاره به داسې خو بس یو دعا ده که نه بس پاسه وکړه که نه ده ورته یې ګوره تاسو بیا ما نه هغه سوال وکړو ورته یې یاره ګوره وایي دا خیر دی وکړه که نه چې سړی پیسې وخوري که نه د ده بیا سترګې لاندې شي بس رشوت یې وخوړو چې رشوت یې وخوړو بس بیا هغه بیبي م ورته چې د خدای ظالم او دا دغه وګوره څونه مال یې راوړ دا هغې درته وایي چې نور به هم دله راوړو ته څه کوې خو یو خبره پاسه که نه بس یو خبره را بس یو سوال یې وکړه که نه بس څه چل به وشي هغه بس د ښځې په خبرو کې م راغو په خپل نفساني خواهشاتو کې راغو او بس چې دغه شو نو ده سوال وکړو د خدای پاک روایتو کې دا راغلی دی چې موسی علیه السلام به دغه وکړو مزل وکړو نو دی به بیا دغه شو نو بیا به هغه ځای به بیا هغه ځای غوندې به ښکارېدو د دې مزل په دې باندې ډېر زیات اوږد شو بس موسی علیه السلام دغه کې راغو او الله سبحانه وتعالی ته سوال وکړو یا الله دا څنګه چل دی موسی علیه السلام خو جلالي پیغمبر و بس بیا هغه چې سوال وکړو که نه وایي دا څوک دی چې دا زمونږ نه رکاوټ اچوي وایي دا خو دغه شانتي وستا په امت کې یو سړی دی وایي ښه عالم دی وایي او هغه ما نه سوال کړی دی داسې وایي یا الله ته خو دی په خپل غضب باندې ونیسي بس چې هغه دعا وکړه نو بس وایي د ده ژبه دومره راووته چې په ګېډه باندې پرته وه او دومره سخت عذاب ولا الله پاک ورکو صرف د دې وجې نه چې هغه د حق خلاف چې کوم دی نو دعا وکړه هغه خپل دغه خو ګوره قوت طاقت دغه دعا وکړه او هغه چې کوم دی هغه د حق خلاف استعمال کا نو الله سبحانه وتعالی هغه له دومره سخت عذاب ورکو چې لکه رسپي غوندې چې کوم دی نو هغه دومره ژبه به راغوتې وه دلته په سینه باندې بیا پرته وه او بیا چې کوم دی نو بس الله سبحانه وتعالی دغه ملک چې کوم دی فتح کو او دغه شان دغه شو دلته اوس الله سبحانه وتعالی د هغې طرف ته اشاره فرمایي وتلو او ته اے نبی علیہ السلام بیان کا علیہم دیتا نبع الذین
الحمدلله. خبر دا خلقو دا سړي آتے نه هو چې ورکړو الله سبحانه وتعالی هغه ته آیاتنا خپل آیات یو خاص کلمه وته عطا کړی و چې دا په ذریعہ سره باغه د الله نه دعا کوله والله به هغه دعا قبول او هغه به د الله عبادت کولو. فانسلخا نو اوتو دې دا خپل حد نه دغه خو ګور الله پاک د بد دعاګه او د پیغمبر خلاف دراتلو خو چاته اجازه نشته کنه ځکه چې پیغمبر خو په خپل وخت کې ډیر لوی مرتبه والی د نور مخلوقاتو د نور انسانانو په مقابله کې. نو دې اوتو د خپل حد نه منها یعنی دا هغه پابندینا چې کوم الله سبحانه وتعالی د سره کړی و د دعا خو د تقوا د وجې نه قبلې ده د پرهیزګارۍ د وجې نه به قبلې ده چې دې تقوادارو د الله عبادت گزارو او هغه نوم سره به د الله پاک نو غوښته الله به ولا بیا هغه کار کولو. نو دې د حق په خلقو په کافرانو په حق کې د دعا وکاو او بد دعای د پیغمبر خلاف وکا. نو دا ولی دی وته د حدنا فاتبعه الشیطان نو دی ولګیدو د شیطان پسې یعنی د شیطان خبره ومنله اول ځکه وسوسه واچول چې مړه بس دا داله ماله قبول کا او بس کو یو سوال لکنه مړه اسم نکیږي. فکان من الغاوین نو دې شو د گمراهانو خلقونه دا گمراهانو خلقونه وګرځیدو بس گمراه شو. نو دلته کې صلی الله پاک فرمایي وای ک چې د مزید تقوا اختیار کړي و د دې دولت او د ارث تزړه دی ولې ولو شئنا او ک چې موږ غوښته لرفعنا نو دې به مدیرو چت کړو په مرتبه کې بها د دغه کلامونو د عبادتونو په ذریعہ سره ولکنه لیکن دې چې اخلد الى الارض دې راجع شو زمکه طرف ته یعنی د اوچتواله طرف ته لا نورو چې خپل مرتبه نور اوچته کړو په عبادت سره او پاک دامنه سره نو دې زمکه باندې ځان نو غرزول لکه ذلیل او خارق ځان تخپله. دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي واتبع هواه او د الته وی چې د شیطان تابعداري وکړه دلته د نفسانی خواهشاتو تابعداري وکړه. الله پاک وی هوای نفس چې ورته وی د نفس خواهشاتو مطابق پیروي وکړه. فمثله كمثل الكلب نو د مثال دا غسپی په شانته شو ان تحمل عليه يلهث کچرته په هغه باندې سلوړ واچه نو دې غب غب شروع کی غپار شروع کی کنه کړه پاسره په کلو شي کې خو غپار به شروع کی دوبه کی. ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث یا کری بغیر دغه نم پری خو مخې ته تاسو راغلو غپار ورته شروع کی یعنی کاریو ک بیکاری دی بغه پقای هر وخت به غپار کوي که سوګدا سيزینو هم به وردو کینو غپا نو که سوګدا سيزینو هم به وردو کینو غپا نو به د دنم دغه سپې جوړ شو جبه وروته یعنی دا جبه چې د سړي روزي کړن دا زیاتې خبرې په دی وجه خینه دی او فزول خبرونه اجتناب کول پکار دی. دا جبه چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو راکړي دا هر وخت په عبادت سره رتب اللسان او سید رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي مفهوم دا دی چې تاسو هر وخت په ذکر کې رتب اللسان او سید لکه تاسو دا جبه هر وخت په ذکر د خدای باندې ژوندوي بس ذکر کوي سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر دا ډیر وایي درود شریف وایي استغفار وایي دا وایي. دلته کې الله پاک فرمایي ذالک مثل القوم الذين دا مثال له دا هغه قوم دا هغه خلقو الذين كذبوا چې هغه دروغ غړلو بیا آیاتنا زموږ آیاتونو لرا یعنی دا
وای دا هر هغه قوم چې چاته مونږ خپل آیاتونه او خپل پیغمبر ورولېږو خو هغه اونه مني نو دا غي مثالوم دغه سړي غونتی شي. فقصص القصص لعلهم يتفکرون نو بیان کته دی مخه ته دا کیسه خایږي چې دی غور و فکر وکي او دی خپل کفر او د شرک نه واپس راوګرځي. خایږي الله سبحانه وتعالى ګوره بیا ولا مکور کوي. موږ تاسو دا سوچو چې الله سبحانه وتعالى څومره کریم ذات دی. بار بار انسان خپل توبې طرف ته راغب کوي چې تاسو توبه وباسئ. اوس هم سره مکرا اوس هم سره مکرا دا د مرګ فرشته نه راغلي. توبه وباسئ که څوک هم پس قسم غلط کار کې اختر بس توبه وباسئ. اوس الله سبحانه وتعالى مخکې فرمایي ساء مثلا القوم الذين كذبوا ډیر زیات خراب دی مثال د هغه قوم چې دروغ وګڼلو بآیاتنا زمونږ آیاتون لرا وانفسهم كانوا یظلمون او دوی په خپل ځانونو په خپل ظلم وکړو. څه چلی وکړو؟ په خپل ځانونو په خپل ظلم وکړو. ولې چې کفر او شرک څوک کوي نو په ځان ظلم وکړي کنه. اوس الله پاک فرمایي من يهد الله فهو المهتدي چاته چې الله سبحانه وتعالى هدایت وکړي نو هغه پنی غلار شي. ومن يضلل او څوک چې الله محروم کول غواړي فاولئک هم الخاسرون نو دوی به نقصان کی وي. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا او په تحقیق سره پیدا کړی دی مونږ له جهنم د پاره ډیر خلق من الجن والانس د جناتو او د انسانانو نه. ډیر خلق به د خپل ګناهونو په وجه باندې جهنم ته ځي. لهم قلوب لا يفقهون بها د دې د پاره داسې زړونه دي چې هغه سوچ نه کوي بس عمل کوي. مړه بس وي ټیک ته یار بس پرې دونه سوچونه پکې مکه وای. ولهم اعین د دې سترګې وي لا يبصرون بها لیکن د عبرت په سترګو نه ګوري ستا. ولهم آذان او د دې غوږونه هم وي لا يسمعون بها خو لیکن دې صحیح خبرې پاغي باندې ناوري. لکه دا وګونه جبي او سترګې هر یو شی مکمل وي سم پوره انساني خو بس سوچ او فکر نه کوي دا په صحیح طریقې استعمالای نه. اولئک کالانعام نو اوس دلته کې الله پاک اوس دې خلکو طبيعت سی ویلي دي وې د دې خو مثال لکه د زناورو دی. بل هم عدول بلکې د زناورو نم زیات دی. ولی چې دا زناورم په سنا سه حیثیت سره د الله سبحانه وتعالى ذکر اسکار کوي او هغه فرمانبردار دي. ګور الله پاک فرمانبردار جوړ کړی د انسان د پاره نو فرمانبردار دي کنه دي. استو ګور څومره مضبوط دی او یو ماشوم ته کې رسول شیخ په راواړ یو بس رواني هغه بوزي. دغه شانتي حتی ته ګور څومره مضبوط شي دی. اوخ ته ګور سانډا ته ګور د پاسه په یو ماشوم ناشتي او بس رو هغه پړې مرتا چوری یو کله داسې تاوي کړي داسې تاوي لا چوکا باندې هم وي او غریب غږ نه کوي بس رواني په دو. نو دلته کې الله پاک دا فرمایي چې د زناورو نم لاندې دي. اولئک هم الغافلون او دا خلک چې دوی غافل دي د خپل انجام نه. دوی ته دا اوس لا پته نه لګي چې د مړ کېدو نه پس په ما سره څه کېږي. کوم ګروزونه زما لپاره تیار دي کوم عذابونه زما لپاره تیار دي کوم اور زما لپاره تیار دي. اوس دلته الله پاک فرمایي ولله الاسماء الحسنى او د الله لپاره خو ډېر ښکلي نومونه دي. فادعوه بها نو تاسو بلئ اغله په دغې نومونو سره. نو دا یو کم سل نومونه چې کوم دا د قرآن شریف کې اکثر تاسو کتلی پرې ګټه باندې خي طرف ته لیکلي وي. نو دا د الله پاک نن مې یو کم سل نومونه دي. دا چې وي چا یاد کو د دې نه پسې دعا وکړه الله پاک به دعا قبلوي. نو دا ان شاء الله یادو. دلته ګور الله پاک فرمایي ولله الاسماء الحسنى او د الله د پاره ښکلي نومونه فدعوه نو تاسو هغه لره بلئ یعنی هغه بلئ بها دغه نومونو سره. یا عزیزو یا غفار یا رحمانو یا رحیم یا کریم
یا ذو الجلال والاکرام، دا ټول د الله نومونه دي. یا الله، یا سمیع، یا بصیر، دا ټول د الله ښکلي نومونه دي. دا یاد کو ان شاء الله. په دې سره وي د الله پاک نه دعا غواړئ. اول د الله ثنا صفاتو کوي، بیا الله نه دعا غواړئ، بیا مخدر دعا قبلئ. وذروا الذین، او پرېږدئ هغه کسان دي یلحدون فی اسمائه، چې څوک منحرف شوي دي، یعنی هغه اورېدلي دي فی اسمائه، د هغه د دغه ښکلو نومونو نه. یعنی څنګه چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سوره رحمان نازل شو او د رحمان دغه شنو کافرانو وی دا رحمان څوک دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم ته چې وې نو موږ خو صرف الله پیژنو، الله کنه هغه روان کړو او بیا د بوتانو نمونه به بس راغشته، دای په نمونه باندې بیا چې کم دی نو عینه به غختل کول. نو الله ورته چې دا زمان دا صفاتی نمونه دي، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ورته وایي چې دا د الله صفاتی نمونه دي، رحمان، رحیم، کریم، حفیظ، سمیع، بصیر. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې پرېږدئ هغه خلکو لره چې کوم د الله دغه خو نمونه نه خبره دي او اورېدلي دي ته سیجزون ما کانوا یعملون. ډېر زر به مونږ بدله ورکو دی ته د هغې عملونو چې دی کول په دنیا کې. وممن خلقنا امة، او د هر هغه چا نه چې کوم مونږ پیدا کړي دي، یعنی کوم مخلوقات الله پاک وایي فرمایي چې ما پیدا کړي دي امة یهدون بالحق. نو بعضې ګروپونه خلق داسې دي چې هغوی په هدایت باندې دي او په حق لار باندې دي ټیک ټیک. وبه یعدلون، او هغوی د هغې مطابق وخت تیروي او په انصاف سره خپله زندگی تیروي، د الله عبادت کوي او د الله په نوم باندې ورکړم کوي او د الله هر حکم پوره کوي زمون د احکاماتو مطابق. یعنی هغې خپل وخت په دنیا کې تیروي. نو دا خلک چې کوم دی نو وایي دا په هدایت باندې دي. الله سبحانه وتعالی فرمایل او الله پاک فرمایل چې دغه کوم خلک چې زمونږه نمونه یې کی، زمونږه د غیر کی، نو دی بس پرېږدئ، تاسو یې پرېږدئ، بس چې هغوی ځان نه پوهول غواړي نو په زور خو څوک نشي پوهولی که نه. الله پاک فرمایل چې مونږ به څه دوزخ ته ولیږو، څه به جنت ته ولیږو. بس هغوی په غوږونه او سترګې او جبې او لاسونه د دین لپاره نه استعمالوي، لہذا بس په زور بچا باندې خو دین نشي منلی که نه. الله پاک دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي. صدق الله العظیم. یا الله زموږ دا ناسته په خپل درګاه قبول او منظوره کړي. دا کوم چې موږ نه سووي په دې باندې موږ ته او ټول مؤمنانو مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق ورکړي. یا الله که په دې کې زموږ نه څه کمې زیاتې شوي وي د هغې معافي موږ ته وکړي. یا الله په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایاب کړي، څومره قرضداران دي قرضونه نه اخلاص کړي، د چا څه شرعي حاجات دي یا الله د خپل غیبي خزانونه پوره کړي. د حق والاو د رزق فراخ صاحب د ټول مؤمنانو سره په خپل کور کړي وطن باندې وکړي. په آخر کې مدعا عظیم شانه کریم نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.